معززو مسلمانانو یو فلم راوتلی دی په یوټیوب باندې چلیږي چې نوم یې دی معصوم نبی. اوس آیا سوال دا پیدا کیږي چې د انبیاو په ګستاخي کې یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګستاخي کې یو فلم جوړول د هغه خلکو څه حکم دی؟ دغه مسله تر اخره وګورئ، نور مسلمانانو سره هم دغه مسله شریکه کړي، ځکه دا هم د ایمان جز او د ایمان حصه دی. که دغه خلک چې د فلم او ډرامه د انبیاو په ګستاخي کې جوړوي دغه خلک کفار وي، نو کفار خو هسې هم د موږ د دین استهزا کوي. لهذا قرآن کې الله فرمایي وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، دوی سره وجنګېږئ تر څو دغه فتنه ختم شوي نه وي. که چېرته دغه فلم او ډرامه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګستاخي کې دغه د مسلمانانو جوړه کړله، دغه مسلمانان د اسلام نه خارج دي او کفر ته داخل دي د اهل سنت والجماعت په نیز باندې. ځکه دغه مسلمانان که چېرته په دې کې هر یو چا شرکت کړی وي، کیمرامین دې دته دغه د فلم جوړولو چا سوچ او فکر ورکړی وي، همدغه شان کوم خلک چې په دغه فلم او ډرامې کې کار کوي دا ټول اسلام نه خارج دي او کفر ته داخل شوي دي، دغه خلک مرتدین دي. دویمه مسله دا دی حضرت صاحب، که چېرته دغه فلم او ډرامه چې د انبیاو په ګستاخي کې جوړه کړې شوې دی دا هغه چا ولیدله چې هغوی خلقو لا علمي وه لا خبره وو آیا د ډرامه یا د فلم لیدل ګناه شته او که نه شته، دغه خلقو ګناه کبیره وکړه، عظیمه ګناه وکړه، ولیکن په ده سره مرتد کیږي او کافر کیږي نه. خو که چېرته په مسلمانانو کې داسې خلک چې هغوی دغه ډرامه یا دغه فلم چې د انبیاو په ګستاخي کې جوړه کړی شوی دی د اهانت او د تذلیل او د تلظظ په نیت یې ولیدله، یعنې دغه ډرامه دوی د استهزا او د ټوکو په نیت یې ولیدله یا د دغه ډرامې نه خوند حاصل کړو، نو دا هم علما کرام فرمایي دغه خلک مرتدین دي، په دوی باندې خپلې ښځې چې کوم د هغه طلاق دي تجدید د نکاح په دوی باندې لازم دی. ځکه حضرت علما کرام فرمایي وایي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ادنا نه ادنا ګستاخي کول هم دا کفر دی، بلکې تر دې پر علما کرامو لیکلي دي که چېرته د پیغمبر علیه السلام د یو ویښته چا توهین وکړو استهزا یې وکړه دغه خلک هم کافران دي. د دې وجې نه زما عزتمندو په بل ځای کې فرمایي که چېرته دغه فلم چا جوړ کړی وي او ځینې خلک دغه فلم او ډرامه د رسول الله په باره کې یا د انبیاو په ګستاخي کې جوړ کړی شوي دغه فلم او ډرامه حلاله وګڼي دغه خلک هم کافران دي، ځکه د رسول الله مبارک په شان کې دغه په ګستاخي کې فلم جوړول د حرام قطعي دی او حرام قطعي ته حلال ویل دا څه دی؟ دا کفر دی. همدغه شان زما عزتمندو بله مسله دا دی که چېرته دغه فلم او ډرامه چا جوړه کړې وه او ځینې خلک داسې ول چې په دغه فلم او ډرامې باندې راضي ول خوشحال ول، علما کرام فرمایي دغه خلک هم مرتدین دي او دغه خلک کافران دي. د دې وجې نه که چا دغه ویډیو دغه د فلم ولا ویډیو چا شیر کړه یا چا لایک ورکړو یا چا کومنټ وکړو دوی هم څه کوم دي؟ علما کرام فرمایي دغه خلک ارتداد او مرتدین دي، ځکه دوی هم په دې کې راضي دي. د دې وجې نه زما عزتمندو دا ډېره حساسه مسله د رسالت او د ختم نبوت په دې کې ډېر احتیاط کول پکار دی، بلکې تاسو زه خو مجبوره شوم د دې وجې نه مې دغه ویډیو وکړه، تاسو ته په روزه مناسبه نه دی دغه فلم تاسو په یوټیوب کې سرچ کړئ، ځکه په دې سره هم هغوی ته بیا ترقي ملوي کوي او دغه فلم مخ ته نور هم ځي، نو تاسو باندې دا اوس لازمه دی چې دغه ویډیو او دغه بیان نور مسلمانانو سره شیر کړئ چې نور ناخبره مسلمانان هم د دې خبرې او د دې مسلې نه خبر شي.